بلې راټولې کړه بیا دا پتنګانو ډلې ډلې دا سختي د ژوندون په هنرونو کړه بدلې الوت په پورته وکړه مسخر کړه اسمانونه د نر بابا بچیا د ننګ دی را یو مچغا یو ټپکړه رابیدار کړه نمونه په خاوره د پښتون کړه د منځانونه والله چې ګنې دغه بېحسي دی را نه وجني توره وکړه زما د قام بچی یې په ډیرانو ګرځوو او په دومره لوی جهاد کې په ما چاته رسونه کړو په دومره لوی جهاد کې په ما چاته رسونه کړو هر چا پسې مې خپل سري ګریوان وګرځوو زه حمید الله معیار صاحب تخواست کوم چې هغه خپل خوږې خبرې موږ سره شریک کړي حمید الله معیار صاحب جیوے 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 ولی نعرہ 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 ولی جیوے 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 ولی ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے لاپتہ افراد کو بازیاب کرو لاپتہ افراد کو بازیاب کرو شروع کوم په نامه د خدای ډېر زیات بخښونکی او ډېر زیات مهربانه دی ډېر محترم او قدرمن د بټګرام ضلعې د عوامي پارټۍ صدر فیاض ترکیني صاحب د کابینې ټولګي او ذمہدار ټول ملګري په دې موقع باندې او په دې احتجاج کې شریک او شامل د بټګرام ضلعې ډېرو غیرتي پښتنو مشرانو وزیرانو ورونو زه په دې موقع باندې د بټګرام د تنظیم د ملګرو شکریه ادا کوم چې د خپل مرکزي مشرانو د فیصلې په رڼا کې نن چې د ټول پاکستان په هر ضلع کې د بې درکه خلکو پیدا کېدو لپاره کوم احتجاج و د ریاستي ادارو د دغه عمل خلاف کوم احتجاج و بټګرام ضلع کې هم تاسو د برېښنا مخې ته دا احتجاج را جوړ کړی دی د میډیا د ملګرو شکریه ادا کوم چې په دې احتجاج کې شریک دي او دا هغه ټولو ملګرو چې د عوامي پارټۍ سره تعلق نه لري او نن په دې موقع باندې شریک دي د هغې شکریه ادا کوم زما د صوبایي تنظیم لخوا ذمہداري جوړه شوې چې زه به دلته راشم او تاسو سره په دې احتجاج کې شرکت وکړم دا موږ چې کوم د بېدرکو خلکو خلاف د بېدرکو خلکو لپاره چې موږ کوم احتجاج دلته کوو بېدرکه ورته موږ وایو لاپته ورته موږ وایو خو دا لاپته او بېدرکه په خپله کور نه چېرته نه دي چې روک شوي دي چېرته لار ته نه ده غلطه شوې چېرته په بېدرکه لار باندې نه دي ورغلې دغه بېدرکه چې کوم دي دا څنګه چې دا ملګري ناره وایي چې جو نامعلوم ہے ہمیں معلوم ہے نو موږ ته دا معلومه ده چې دا یو ریاستي ادارې دا خلک بېدره کړی پټوي په دې حواله باندې زموږ د کوم ملګري اسد اچکزي چې د عوامي پارټۍ د بلوچستان د صوبې صوبایي سیکرټري انفارمیشن دی او هغه بېدرکه شوی دی
نو په دغه حواله هم او چې د هغې سره 15,000 نور خلک چې په دې صوبې نه یا د بلوچستان نه یا د سند نه یا د پنجاب نه خو چې هر څوک چې په دې ملک کې بېداره کړي او دغه ادارې بېداره کړي دي نو د هغې خلاف موږ راوتي یو او دا پرزور احتجاج وکړو. ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है, ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है, ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है. زمونږ د عمل پاکستان د یو آئین د لاندې چلیږي او هغې ته د پاکستان د 1973 آئین وایي، اسلامیک ریپبلک آف پاکستان آئین ورته وایي. او هغه آئین د هر بل چې کوم آئین وي دا هغه ملک د ټولو نه لوی قانون وي. او په دغه آئین کې زمونږ د پاکستان په آئین کې په آرټیکل 5 کې لیکلي دي چې د ریاست وفاداري به کېږي او د آئین او د قانون تابعداري به کېږي، فرمانداري به کېږي، اوبیډینس به کېږي د هغې. نو بیا د پاکستان په دغه آئین کې لیکلي دي د پاکستان د آئین آرټیکل 4 وایي چې د پاکستان آئین کې د پاکستان هر شهري ته د قانون تحفظ وي او داسې دغه تحفظ چې کوم دی او د پاکستان هر شهري به د قانون د لاندې د قانون په طریقه باندې د هغه سره معامله کېږي او دا د دغه سړي داسې یو حق دی چې دا نه ختمېدونکی حق دی، دا ناقابل انتقال حق دی، دا حق د ده نه بل څوک نشي اخیستی. او بیا هم په هغې کې د هغې آرټیکل 4 کلاس 2 وایي چې یو داسې عمل به ریاست نه کوي چې په هغې کې د چا ژوند ته، د چا ازادۍ ته، د چا وجود ته، د چا شهرت ته او د چا جایداد ته خطر وي او نقصان رسي. او که دا عمل کې به د قانون دننه کې د قانون مطابق به کوي. دویم د پاکستان د دغه آئین آرټیکل 9 دی او هغه وایي چې په دې ملک کې به دننه د هر شهري د ژوند او د ازادۍ تحفظ وي. هغه ته دغې سکیورټي به وي ورته، د ده ژوند او د ده ازادي به نه سلب کېږي. او دا بیا د پاکستان د آئین آرټیکل 10 وایي چې څوک هم عریش یا څوک هم ونویشي په یو مقدمه کې یا دغه شیان ونویشي نو په د شک شبهه باندې ونویشي نو په 40 ګنټې کې به دننه هغه یو مجسټریټ ته پیش کېږي او هلته به دغه سړي دغه نیونه خبرې هغه ته به وجوهات هم ښایي چې په دې وجه باندې ته موږ نیولې ستا خلاف دا جرم دی یا ستا خلاف دا شکوک و شبهات دي. او بیا مجسټریټ ته به ښایي د هغې نه پس که نور د هغې ادارې که هغه پولیس دی یا بله انویسټیګیشن اداره ده او هغې له هغه ورکوي مزید کس سړي نو هغه مجسټریټ ورکوي. خو داسې څه قوانین به وي چې هغه په دې کې به نه لاګو کېږي. هغه ده که فرض کړه یو سړی د ریاست خلاف دی، یو سړی پبلک آرډر ته خطرې نو هغه خلاف آرډر کېدی شي چې د ډېر ودې لپاره ونیوشي خو هغې کې به موجوهات ورته ښایي او هغې خلاف به هغه ته دا حق وي چې هغه لاړ شي په عدالت کې په های کورټ کې د هغې خلاف ریټ پټیشن وکړي ځکه چې هغه به معلوم وي چې دا کوم ځای کې دی او کوم ځای نه دی. او د هغې سره به چې دی ونیوشي ده ته به دا حق وي چې دی یو لیګل پریکټیشنر یو وکیل سره سلا مشوره وکړي او هغه د هغه سره په هغه حواله باندې امداد وکړي. او که هغه نور د هغه میاشت نه سیوا د 3 میاشتو نه سیوای د هغې ریویو بورډ دی که د هغې نه سیوای د هغې لپاره که د وفاقي قانون د لاندې نیولې شوي د سپریم کورټ جج او هغې سره دوه نور د جج د های کورټ او د سپریم کورټ د جج مطابق به یو بورډ جوړېږي او دغه شان که په صوبه کې نیولې شوي د صوبې چیف جسټس او هغه سره د های کورټ برابر نور دوه ججان د هغې به یو بورډ جوړېږي چې د هغې به هغه چیف جسټس چیرمنان وي او هغه به هغه نه مور خبر ده نه پلار خبر دی نه د کورنۍ خلک خبر دی نه د جومات خلک خبر دی چې په کوم ځای کې دی او په کوم حالت کې. نو دا د پاکستان آئین سره وفاداري د پاکستان په هر شي باندې ده. او بل چې کومه اداره په دې ملک کې ده د دغه ادارې چې زما ته اشاره ده دغه فوج د خو د سپای نه والے تر جنرال پورې جنرال نه والے سپای پورې د آئین حل ګوجت کړي چې د آئین وفادار
دا آرټیکل 5 نه علاوه یو شیډول د لاندې دی حل پوچت کړي چې موږ به د آئین وفادار یو، د آئین مطابق به کار کوو. تاسو ته ما د آئین هغه آرټیکل ووایي، آیا دغه ادارې د پاکستان د دغه لوی قانون مني؟ آیا چې دغه لوی قانون نه مني نو دې په خپله سزا قابل دی که نه دی؟ دل په دغه باره باندې سوچ پکار دی چې نور خلکونه څوک تمه کوي چې دوی به د آئین مطابق کار کوي، نو د اول نه په دغه ادارو باندې دا لازمه ده چې هغه به د قانون او د آئین مطابق کار کوي. هیڅ یو فرد هیڅ یو ادارې ته دا اختیار نشته او دا اجازت نشته چې قانون او آئین د خپلو لاندې راکاږي. نن شپږ میاشتونه اسد اچکزي دغه ادارو اوچت کړی دی. د شپږو میاشتو نه د هغې هېڅ معلومات نه کېږي چې په کومه تاڼه کې دی، په کومه حکومتخانه کې دی، په کوم جیل کې دی، په کوم ځای کې دی، کوم ځای ساتلی دی، هېڅ معلومات نشته. نه د هغه پارټي خبر، نه د هغه مور پلار خبر، نه د هغه د کورنۍ نور خلک خبر. همدغه شان دې سره 15,000 خلک چې نور دی د هغې هم دا حال دی. موږ دا نه وایو. په پاکستان آئین یو بله خبره هم کوي، هغه آرټیکل 10A دی او هغه 10A وایي چې څوک هم په یو مقدمه کې وي که هغه د هغه د شهري حقوقو په حواله سیول رایټ په حواله باندې مقدمه وي او که هغه د هغه خلاف کرمینل چارجز وي، مقدمه وي، فوجداري مقدمه وي، نو هغه ته به دا حق وي چې د هغه فیر ټرایل وشي، شفاف مقدمه په هغه باندې وچلېږي، هغه ته د خپلې صفایه هم مکور کړی شي او د هغه خلاف ثبوتونه هم راوړی شي. تاسو به ته ووایئ دا خلکو ته دغه موقع څوک ورکوي لګیا دي د آئین د لاندې؟ نن دغه خلک ولې د دغه حقه محرومه شوي دي؟ موږ دا وایو چې څوک هم ګناهګار دی راوله مقدمه پرې وکړه، پانسي کړه، د آئین او د قانون د لاندې به کار شوي څوک هم په هغې باندې چې کوم بې ګناه بې خطا خلک چې تا نیولې دي بند کړي دي او هغې ته هېڅ مقدمې د شفاف مقدمې موقع نه ورکړې، د فیر ټرایل ورته موقع نه ورکړې، نو دا د آئین خلاف ورزي کوي. نو زه نه پوهېږم د پاکستان هر شهري به خو د پاکستان د آئین وفاداري، د پاکستان د سټیټ وفاداري، تابعدار به د آئین، فرمانبردار به د آئین. او نن زموږ دغه ما ته ښکاري چې دا د پاکستان شهریان نه دي، دا اوس هم دغه انګریزانو پاتې شوي خلک دي او د هغې په لار باندې روان دي، د پاکستان آئین او قانون دی نه مني. وروڼو بیا د عوامي پارټۍ ورکر یا لیډر گرفتارول او هغه باندې یا د دهشتګردو د ملګرتیا یا د انټي سټیټ د ریاست خلاف په کاروایو کې د هغه ملوث کېدل، دا الزام لګول دا یو ډېر لوی ظلم، دا یو انتهایي لوی ظلم دی. د عوامي نېشنل پارټۍ تاریخ د خاورې سره وفا ده، د عوامي نېشنل پارټۍ تاریخ د دې وطن سره وفا ده. ډېرې لویې به خبرې نه کوم، هغه لرې تاریخ ته به نه ځم د باچا خان بابا. په دې اوسني تاریخ کې تاسو وګورئ چې کله په افغانستان کې په 2001 کې امریکا راغله، امریکني اتحادي فوجان رالل، اول ته کاروایي شروع کړې او دهشتګرد رالل، هغه چې دې طالبانو بیا دهشتګرد شو، وزیرستان نه د وزیرستان نه باجوړه پورې او بیا سوات ته. دا خو په 2001 کې را دې خوا راوړېدلي وو د هغه خوا نه، او بیا تاسو وکتل په 2002 کې 3 کې 4 کې د پاکستان د فوج خلاف د ادارو خلاف هغې جنگ شروع کړی، د وزیرستان نه والې باجوړه پورې ټولې قبایلي علاقې هغه نیولې وې، فوجان ډېر نیولي مو، حلال کړي مو، په سرونو والا فوټبالونه هم کړي، دا هغه خلک یې وژلي. او بیا دې خوا رال سوات ته ملکان د ویجنې قبضه کړ او دې طرفونو ته ورو راوړېدلي. تاسو وګورئ د 2008 پورې ما ته د یو دغه اداره وښیي یا د داسې یو سیاسي پارټي د دې ملک راته وښیي چې هغې برمله د دغه دهشتګردۍ خلاف راپاڅېدلي اواز اوچت کړي. هغه دهشتګردي سیوا کېدله، مشرف ناست و جنرال دغه فوج په حکومت کې و، ورسره کاپ لیګ د دې جوړ شوی حکومت و، ورسره دلته MMA د دې جوړه شوې پارټي دلته وه په دې ځای کې. هغې د 2008 پورې چا هم د دهشتګردۍ خلاف جنګ وکړي، قبایلي علاقې نیولې وه،
د پاکستان د ریاست علاقه وسره د پاکستان د ریاست علاقه د دې صوبې ملکان د ویجنې نور په نور د لوکي ځان لا اړې جوړې کړې وي ایسو کوم را پاسې ده عوامي پارټي را پاسې ده چونکه منګه د عدم تشدد پیروکار یو منګه غي سره خبرې ترې وکړې اغیم رضا کړو چې راځي ټوپک کېده نور خلک بوجنه او تاسو مطالبات پچا اغي سره معاهده وشله خداغي ایجنډا دغه نو داغي ایجنډا دلته دهشتګردي وا د دې ملک غیر مستحکم کولو په دې ملک باندې خپل قبضه قائمولو داغي باوجود د معاهده باوجود اغي خپل کاروان شروع کړ تاسو ته پته ده کالجونه په بمونوالو زول مدرسې په بمونوالو زولې په بازارونو کې خودکش کولې په جماعتونو کې کولې په دفترو کې کولې په سرکاري ادارو باندې کولې په سرکاري خلکو باندې کولې او د هغې نه پس هغه کار هغې شانتي جاري وساته نو بیا عوامي د پارټي هغه مقدمه پارلیمنټ ته یوړه او چې پارلیمنټ وی اپریشن کو اپریشن په ملکان ډیویژن کې او په قبایلی اضلاع کې شروع شو تاسو یې ورونو پته عوامي د پارټي د یو لسنیمو سو د خپلو پارټي مشرانو او د ورکرانو قرباني ورکړه دا وړه خبره نه وه د دې نه لویه وفاداري دې ملک سره څوک کولی شي دا چې اوس په حکومت کې ناست دي دوی د ما د خپل د دهشتګردۍ خلاف شهیدان وکړه دغه نورې پارټۍ دې ما ته دومره وښیي په دومره تعداد کې چې عوامي پارټي څومره قرباني ورکړه د دهشتګردۍ خلاف ودرېدل او دا زه د هغه وخت کې د بردان ضلعې ناظم بیلا وم یقین وکړئ ما چې کتل چې کله د سوات د بونیر ته دهشتګرد راوړېدل او په بونیر باندې قبضه وکړله په مردان کې موږ مقابلې کولې موږ په خپل انکاونټر ته تللي مردان کې موږ نو برېښې خو بیا هم دومره د هغې روب راغې چې په مردان کې څومره لوفران او بدماشان خلک وو هغه هم د طالبانو سره ملګري کېدل او بعضې دغه نور خلک هم سره ملګري کېدل او ما امیر حیدر خان هوتي صاحب ته وویل چې امیر حیدر خان هوتي صاحب نوره دا کیسه مخ په وړاندې را نه شي قریب په یو میاشت کې به مردان هم اخیستي او په دوه میاشتې کې به ټوله صوبه د دهشتګردو په لاس کې تاسو نه دي چې لیدلي هغه ته ته لاړ شئ وګورئ چې دهشتګردو هلته څومره ظلم کو خلک به یې راونیوه حلال به یې کړه په چوک کې به یې ژوړن کړه په چوک کې به یې کېښودل خط به یې ورسره پرېښود چې دومره سد به دا څوک وشي د خلکو په جایدادونو باندې د خلکو په کورونو باندې او نور بس نه چې نورې څه څه کړي ډېر ظلمونه د هغې خلاف عوامي پارټي ولاړه وه جدوجهد یې کړو د هغې خلاف عوامي پارټي ولاړه وه د خپلو ادارو سره د فوج سره د پولیس سره ولاړو هغه دهشتګرد چې راغی زنده‌باد عوامي نیشنل پارټي زنده‌باد عوامي نیشنل پارټي زنده‌باد نور د دهشتګرد هغې خلاف هم جنګ کو او د صوبې د حقونو دپاره هم لګیا تاسو ته پته ده چې د عوامي پارټۍ کومه نعره وه صوبایي خودمختاري د عوامي پارټۍ کومه نعره وه وفاقي پارلماني جمهوریت په عمل کې د عوامي پارټۍ نعره وه د صوبې نوم شکر الحمدلله په خپل حکومت کې هم دې صوبې له صوبایي خودمختاري هم ګټلې ده د صوبې نوم هم ګټلی دی وفاقي پارلماني جمهوریت هم ګټلی دی او دا صوبه په خپلو خپلو باندې